بندي چاته قصه کړې ده د باګرام په زندان کې دوه زندانیانو چې زمونږ دوسیې له امریکایانو سره په 2002 کال کې د باګرام په زندان کې وو. مونږ امریکایانو د مونږ په اړه کوم معلومات نه درلودل. د خلکو ته باید جواب ورکول سي، دا بې جوابه پاتې نه سي. قاسم حلیمي یو له هغه ناموس خرڅونکو بې ضمیره د صلیبي لښکرو له جاسوسانو څخه یو ده، لکه پاپ شینواری، پاپ سیاف، پاپ سالس او نور داسې تش په نوم ملایان، د مصر له ازهر پوهنتون نه فارغ شوي اخوانیان، هغه خلک چې قدرت ته تر رسېدو مخکې اسلام اسلام اسلام، خو چې کله قدرت ته ورسېږي سیکولریزم، جمهوریت او دیموکراسي. دا یو له هغه مصري علماو نه ده چې په مصر کې د مصر له ازهر پوهنتون نه فارغ شوی، لکه څنګه چې پاپ سیاف، پاپ سالس، رباني او نور دغسې خبیثان چې افغانستان کې د جهاد دعوه کوله، تر هغه پورې مجاهدین او قال الله او قال رسولو چې کله دوی قدرت ته ورسېده، کله چې قدرت ته ورسېده په خپلو مسلمانانو باندې شروع کړه. په ظرف د 2 کلونو کې 80,000 کابلیان په شهادت ورسوه، کابل په کنډواله بدل که. په ټول افغانستان کې په هر قدم کې پاټک او پاټک سالاري بالاخره دې حد ته ورسېدل چې هلک به له هلک سره نکاح کوه. دې حد ته ورسېدل چې خلکو ناموسونه او لورګانې به خپلو پوستو ته وړلې، چې د طالبانو د خوځښت او د پاڅون لامل یو د دوی له ظلمونو نه وو. هغه ظلمونه چې دغه اخوانیانو، دغه د اسلام په جامه کې شیطانانو په افغانانو باندې کړي، دا اسرائیلو په فلسطینیانو نه دي کړي. کوم وحشت او ظلمونه چې دغه جهادي رهبرانو، تش په نوم جهادي رهبرانو له افغانانو سره کړي، د افغانانو د تاریخ داغ وګرځېدل، بلکې د جهاد ثمره یې تر پښو لاندې کړله. هغه غږ او اواز چې دوی کوه، پس له جهاد شرعي نظام په هغه باندې اوبه تویې کړلې، د افغانانو د جهاد په ارمانونو باندې لوبې وکړلې. قاسم حلیمي یو له همغه جاسوسانو نه ده. یو بندي چاته قصه کړې ده د باګرام په زندان کې دوه زندانیانو چې زمونږ دوسیې له امریکایانو سره په 2002 کال کې د باګرام په زندان کې وو. مونږ امریکایانو د مونږ په اړه کوم معلومات نه درلودل. یو وخت د تحقیق پای را رسیږي چې کله تحقیقات شروع کیږي، یو ګیرخریلی تک شین چې ګیر او بریت یې وهلي په نیکټایو په پتلون کې یو خبیث او جاسوس چې په عربي باندې خبرې کوي، د امریکایانو ترجمان سره مخ کېږم. نوموړی کس چې ګیر او بریت یې دواړه خریلي دي، قاسم حلیمي د ګوډاګۍ ادارې د حج او اوقافو رئیس، د طالبانو په وخت کې د وزارت خارجې د تشریفاتو رئیس، ګیر او برید دواړه خریلي، جاسوس د صلیبي لښکرو غلام، دا یې ولاړ د سره مخ کېږم. امریکایي مانه پوښتنې کوي، بالاخره دوسیه مې ختمیږي او زه له زندان نه خلاصېږم. امریکایي د نوم د پلار نوم کله یو کور پوښتنه رانه کوي، بالاخره قاسم حلیمي د امریکایانو جاسوس او ترجمان چې په باګرام زندان کې د جاسوسۍ او د ترجمانۍ دنده ترسره کوله، دی زما تعارف ورته کوي. نوموړی بندي وایي چې زه چون طالب العلم وم، په عربي باندې پوهېدلم، سر مې پرې خلاصېده. دی امریکایي ته وایي چې دی طالب ده، ورونه طالبان دي، دوی په امارت کې، او دا ټوله قصه یې د ترجمه امریکایي ته وکړله. پس له هغه د ما دوسیه تغییر خوري او د ګوانتانامو د وحشي زندان د تورو تنبو شاته کلونه تېروم. یو له کارنامو د حلیم، د قاسم حلیمي د حج او اوقافو د وزیر صاحب، چې طالبانو ته نه دا چې د طالبانو دین باندې لعنت وای، د طالب په اسلام لعنت وای، هغه طالب چې له مقدساتو نه دفاع کړي،
هغه طالب چې د امریکا امپراتوري ماته کړه، هغه طالب چې د حلیم قاسمي د قاسم حلیمي جاسوس او مرتد باداران ګونډه کړل، دای د هغه دین او اسلام ته بد رد وای. حتی ناموس گفته کنزله د همدغه ناستو بې ناموسانو په مخ کې خلکو ته کوي. قاسم حلیمي د اوقاف وزیر ده، د حج او اوقاف وزیر ده، معمولی سړی نه ده. دا راجګیږي نه دا چې د طالب دین او مذهب ته کنځلې کوي، لعنت پې وایي، د طالب ناموس خور او مور یادوي. ولې دومره دردېدلی، ولې دومره په قهر او په غصه، ولې دومره عصباني، ولې د خپل هوس له لاسه ورکه. د امریکایانو روزل شویه جاسوسه، تا 20 کاله د امریکایانو وحشت او بربریت تر ننه پورې په همدغسې کلکو الفاظو غندلی ده. له 2001 نه چې امریکایان راغلي دي تر دغه ورځې پورې چې په افغانستان کې موجود دي، کوم وحشتو چې امریکایانو ونه که. مونږ د تا له ټول کریر نه خبر وو. بهتره خبره به دا وه، اوس دې کړي دي، اوس دې کړي دي، اوس به د تاریخ مونږ راسپړو. مونږ له دې نه خبر یو چې امریکایانو له خپلو اکثریتو ترجمانانو سره جنسي تیری کړی، چې یو له هغه ترجمانانو نه ته جناب اعلی د حج او اوقاف مزدور او غلام وزیره، د امریکایانو جاسوس او ترجمانه. ته هغه وخت چېرته وې چې امریکایانو په افغانستان باندې د B-52 په زور باندې بې رحمه بمباري کوله، او د افغان ماشومانو، د افغان پیغلو او د افغان بوډا سرو، سپین سرو او سپین ګیرو غوښې په باروتو باندې سوځول. ته غلام او مزدور هغه وخت چېرته وې چې د B-52 په زور باندې امریکایان راغلل، په افغانستان باندې حاکم شو. د طالبانو هغه اسلامي نظام ړنګ که چې ته د وزارت خارجه د تشریفاتو رئیس وې، هغه نظام ړنګ که چې د زرګونو شهیدانو په وینو باندې، په قربانیو باندې رامنځته شوی و. پاټک سالاري، غصب، غلا، کوتاه طریقي، چور او چاله، هر څه ختم کړل. هغه خلک چې د افغانانو په سرونو یې میخونه وهل، له افغان پیغلو نه یې سینې پرې کولې، رقص مرده یې په خلکو باندې کوه، نن د تا په څنګ کې ناست دی جاسوسه. هغه طالب تر کولابه پورې وتښتول. ته هغه وخت چېرته وې چې زمونږ خویندو د وا معتصمات چغې وهلې؟ ته جاسوس او مزدور هغه وخت چېرته وې چې قرآن کریم امریکایانو په ډزو باندې ویشته؟ ته جاسوس او مزدور هغه وخت چېرته وې چې دا کلمه په سپي باندې لیکل کېدله؟ ته هغه وخت چېرته وې چې امریکایانو په قرآن کریم باندې د شرابو بوتلې اړولې؟ ته نن راجګېږي د طالب په دین باندې لعنت وایې. ته همدغه دین غواړې سیکولره، دا کوم کې چې ته واقع ته همدغسې مسلماني غواړې. جناب اعلی مونږ د هغه سفر نم خبر یو چې امریکایان افغانستان ته اول راغلی و، او تا په یو مجلس کې ویلو چې د امریکایان څومره ښه خلک دي لکه مسلمانانو غوندې، او بیا هغه امریکایي په جواب کې درته ویلي چې جناب حلیمي صاحب د تاسو له د اخلاص او فعالیت نم داسې ښکاري لکه ته چې کافر او صلیبه یې، او تر مونږ ښه اخلاصمند د صلیبي جګړې ته، او داسې مسلمان یې لکه کافر غوندې، داسې صلیبه یې، داسې مسلمان یې لکه صلیبي لښکر علمبردار او قمندان غوندې. د امریکایانو همدغه جواب د تا لپاره کافي و، او تا په کټ کټ ورته خندلي و. اوس دې ګیره پرېښودله، اوس مسلمان شولې، اوس طالب ته د مزدور او د غلام خطاب کوي. هغه طالب چې 52 هیوادونه په ګونډو کړل، هغه طالب چې د تا د بادار ملا یې در ماته کړله،
هغه طالب ته ته تان او پیغور ورکوې چې په ټوله نړۍ کې څوک داسې مثال نشي وړاندې کولی لکه د افغانستان د اسلامي امارت اتلان او غازیان. د جمهوریت نه دفاع کوونکیا ته په کوم خوله باندې په کوم ضمیر او وجدان باندې ته طالب ته تان او تان ورکوې؟ ته په طالب تاخت و تاز کوې، ته طالب ته ناموس گفته کنځلې کوې. مونږ خو دا تمه تانه نه وه. جاسوسان د کابل په اداره کې ډیر دي مزدوران، خو تر اوسه پورې مونږ د صالح د محب او د شړونګا له خولې نه دغسې خبرې نه دي اورېدلې چې د صلیبي لښکرو علمبرداران دي. تر ټولو وفادار جاسوسان یې همدغه دي چې پارک کې ناست دي. تر اوسه یې طالب ته داسې خبرې نه دي کړي. د طالب په دین یې ملنډې نه دي وهلي. نن که دا طالب نه وای، نن که دا طالب نه وای، لکه څنګه چې د تا لور د صلیبیانو په غیږ کې پرته ده، د هر افغان د لور او د ناموس به دغه حالو. که طالب نه وای قاسم حلیمي صاحب، لکه څنګه چې د تا ناموس د تا لور د صلیبیانو په غیږه کې پرته ده، همداسې به د هر افغانو. خو دا طالب و چې زمونږ له نواميسو نه دفاع وکړه، دا طالب و چې زمونږ له مقدساتو نه دفاع وکړه، دا طالب و چې مونږ ته ازادي اخلي، دا طالب و چې د صلیب لښکر یې ماتې کړې، دا طالب و چې ناټو یې ماته کړه، دا طالب و چې 52 هیوادونه یې مات کړل. طالب چې په قطر کې ناست ده او ته د قطر مشرانو ته خوله وراچوې. په لوګر کې چاودنه که هر چا کړې مونږ د هغه خبر نه کوو، لیکن په لوګر کې 23 کسه صلیبي لښکرو علمبرداران او جاسوسان مردار شوي دي. که چېرته د لوګر په برید کې ملکي خلک وژل شوي، دغسې لیست راوړئ لکه مونږ چې تاسو ته برابر کړی ده، نوم د پلار نوم، د نیکه نوم او قوم چې دغه په پلانکي پوهنتون کې سبق ویلی. د تا هدف د لوګر برید نه و. د لوګر برید تر هغه څه ډېر لوړ و چې خلکو یې تمه کوله. د لوګر په برید کې د صلیبیانو ځاله نسکوره شوې وه. 23 کسان، نوم د پلار نوم، د نیکه نوم، قوم او هغه تابوتونه چې تاسو په جنډو کې نغاښتې دي، هغه د مړو لپاره چې تاسو د مردارو لپاره کوم افغانۍ ورکوئ 50,000 او 1 لک، د هغه دفتر نه د شهدا او مایبینو له ریاست نه دا لیست مونږ ته راغلی. 2 کسه زمونږ بېګناه هیوادوال په دې کې په شهادت رسېدلي دي. نور چې څوک زخمیان شوي دي د چاودنې او د انفجار له ډېر شدت نه د خلکو شیشې د دروازو د کړکیو مات شوي چې افسوس پې باندې کوو، خواشیني پې باندې. مونږ په هغه عسکر لا زړه بدېږي چې 18 کاله د صلیب په غیږ کې پراته وو، د صلیبیانو او د اسلامي امارت په وړاندې جګړه کوله. نن په مرګ باندې نه یو خوشحاله، نن افسوس پې باندې کوو چې ای کاش دوی د صلیبیانو په دې اخرنۍ وخت د تګ کې د اسلامي امارت له غازیانو سره یو ځای شوی وای. د غومره سپکه ژبه چې تا وخوځوله، بدبخته رزیله،